बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अफ़ज़ल सलवातिका बिअदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। व मा अक्सरुन्नासि अनद ढेर खलक वलौ हरस्ता अगर कत ढेर हिर्स दरिद ईमान लदोए ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि दा खबरुन द ग़ैब दे नूही इलैका कि मुंगा दा वही कौता तो पैगंबरा नो दा दलील द नबुवत स्तारे दा द ग़ैब की सीधी ताता नहीं मालूम है ज़कत चाहता पर हिस्ट्री डिपार्टमेंट के प्रोफेसर होने चाहिए इसलिए तो मालूम रहा अदा दुम्र तफसीली खबर दे वर बयान का दे माना दारा कि दा इंस्पायर की दा अल्लाह तरफ ना ज़ालिक मिन अंबाइल ग़ैबि दा खबर औ किसे द ग़ैब दी नूही इलैका मुंगे वही कौता था वमा कुन्त लदैहिम नवित दुई सराइस अजमऊ अमरऊ चकल दुई राजमकोला मुआमला खपला यानी मशवरा कवला च राजमकोला इत्तिफाक पैदा को पर मुआमला खपल बाने यानी मशवरा कवला वहुम यमकुरूना अहालदार च दुई औ नाकारा तदबीर को ए गंडे डेरा नाकारा वा बरनामे डेरा नाकारा वा वमा अक्सरुन्नासि अनद ढेर खलक वलौ हरस्ता उस पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुदा एक्सपेक्ट कोला च दई माना दा किस्सा ता पोसला अमा वक्त जुमरा तफसीली बयान को उस दा टूल यहूदियान दा मुशरिकान व मुसलमानान शी पैगंबर अलैहिस्सलाम दा हिर्स लरो अल्लाह ताला फरमाया दा से नीस्ते कते हिर्स लरेम अक्सर खलक और मेजॉरिटी ये खबर न मानी वमा अक्सरुन्नासि अनद ढेर खलक वलौ हरस्ता अगर कते हिर्स लरे बेमोमिनीन ईमान राड़ुन की वमा तसअलुहुम अलैहि मिन अजरिन अनग़वाल तदुइना पदे कुरान बाने अजर इन हुवा इल्ला नदा कुरान इल्ला ज़िक्रुन मगर रिमाइंडर दे लिल आलमीन द मखलूकात द पारा नो वमा अक्सरुन्नासि वलौ हरस्त बिमुमिनीन दा खबर पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो दुमरा ग्रान अखकारेदा च दा खल्कु ब ईमान रानड़ो چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام کله کله بدا وصل چې خدای خودکشي وکم چې د ایمان دراړي سوره کهف 15 پارہ شروع کی اخر کی آیت نمبر 6 فلعلک باخع نفسک پیدا رکھ پیج نمبر 5 فلعلک باخع نفسک شاید چت بخ ادیت وای دی خوګره چې سړی ځان رازوند کی د چتنا ځان پانسی کی زندګی فلعلک باخع نفسک شاید چت تمړون کې ځان خپل غلا آثارهم په سبب د دوی غلا آثارهم په سبب د دوی چې د ایمان نه لري الا یؤمنوا بهذا الحديث چې کله دوی ایمان نه لري بهذا الحديث په دې قران باندې اسفن نتزان لون کې د افسوس د وجه اسفن د هاي د وجه یا د افسوس کول چې دوی په نه ایمان باندې تا افسوس کې نو سکے ځان بمړي سوره شعراء نلسم پارہ کی دویم صورت آیت نمبر 3 پیج لعلک باخع نفسک شاید چت ہلاک ان کے ذات پر اللہ یکونوا مومنین دے وجہ چدی ندی ایمان راڑوں کی چدی ایمان نہ راڑی نو تزان مڑی تو ځان هلاکه بس ته صرف پیغام ورته کنوے کا بیا معاملہ دی ته پرې د چې دی سکی نو واپس خپل سبق ته
چې وما اکثر الناس ان د ډېر خلک ولو حرصتا اگر کته هرڅ لري په ایمان له دوی باندې مؤمنون د ایمان راړون کې دي وما تصلهم علی من اجر او تنغواړي دوی نه په دې قران باندې سو مزدوری او اجرت ان هو اندا قران الا ذکر مگر ریمائنڈر دے للعالمین مخلوقات دپارا وکأی من آیت فی السماوات اور ډېر نشانے پاسمانونو کې اپزما کې مرون علیها دای تیرے گیا غیباندے نو اس کا ای من آیت د آیت مانا نشانی حکم قسم نشانی نو دغلتا اولی کا کیا تخلیقی نشانی سے اللہ تعالیٰ پیدا کری د مخلوقات ہر یو شی یو نشانی د اللہ د وجود او د اللہ د قدرت او دویمه نشانی د هلاک د پریویس امتونو د سابقه امتونو دا غي د هلاک نشانه دی دا غي په هغه تباشو خارونو باندې تیریږي په شارو تیریږي الله تعالی فرمایي باید چې په هغه باندې غور وکړي دی راغې نه مخ واړی وکای من آیت الادیر نشانه اسمانونو کې او ځما کې یمرون غلیا دی تیریږي هغه باندې یعنی ونی وهم عنها مورضون ادای داغین مختاون چه دی وما یومن اکثرهم بالله ایمان نراڑی اکثر دوی پا اللہ تعالی باندے الا وهم مشرکون مگر دوی شرکون کی دی اللہ تعالی سرا افامنو انتاتیهم آیا دی بے خوف شوی دی انتاتیهم غاشیتم من غضاب اللہ دے خبرنا چراش دویتا غاشیتن یودا سے عذاب چغب بسیج کی دی او کور بکی فرام آل راؤنڈ غاشیہ دا سے عذاب چ فرام آل راؤنڈ چار پیرا انتاتیهم غاشیتن من غضاب اللہ چراش دویتا یو غاشیتن یودا سے عذاب چه حاتکون کے دیبانے نے عذاب دا اللہ او تات یوم الساعہ یا دا چراش دویتا قیامت بغتتن ناساپا وهم لا یشعرون ادوی بنپ دیتا با احساس نکے گی نو دا افا امینو یومانا دادا چه آیا دیتا دینا بے خوف شوی دی چه عذاب ورطراشی یا قیامت راشی ناساپا ادوی تب احساس نہ کی دی تردا یار نشتا یو معنی دارا ادوی معنی دارا چا فامنو آیا دوی با ایمان راڑی آغوا چا راشدوی تا غاشیت من غضاب اللہ آغا کور کون کے عذاب دا اللہ تاتی یوم الساعہ یا راشدوی تا قیامت بغتتن ناساپا ایز ساعت دوی ممانا دا مرگو یا راشدوی تمرک بغتتن ناساپا وهم لا یشعرون ادیت با احساس نکے گی اللہ تعالیٰ فرمائی چکل عذاب راشی آغا وقو بیا خلقو تا موقنی چی ایمان راڑی چکل مرگ راشی بیا آغا وقو خلقو تا موقنی چی ایمان راڑی چکل قیامت رازی آغا وقو خلقو تا موقنی چی ایمان راڑی نو اس دا وقت دے قل توتعو آیو پیغمبر آزی سبیلی چه دا اسلام دا قرآن لار زما دا ادائی تفسیر دے ادعو الاللہ زداوت ورکم اللہ جانب تا اغلا بصیرت انا بصیرت مانیز نو بصیرت یو دا سے خبری چه دا سڑی قلب و دماغ پہ مطمئن شوی دا تولی کر چه بصیرت والا خبر آغا دا چه دا سڑی قلب و دماغ پہ مطمئن شی چه زڑا و مغز دوارا مطمئن شی معنی دا چه پا دی خبر دی بصیرت پیدا شوی دی اور چې کله بصیرت پیدا شي نو دا غي فائدہ دا وی چې سړی په هغه خبره باندې کمپرومایز ته نه تیار بلکې هر قربانه ته تیار یې غیر لپاره ځکه دې مطمئن شوی یې باندې دغه معاملې ول صحابه رضوان الله علیهم اجمعین چې دا غي په دین باندې بصیرت پیدا شو نو چې بصیرت پیدا شو نو غي په هغه باندې کمپرومایز ته نو تیار هر قربانه ته تیار قل تورتعو آیا زی سبیلی دال عظمادا ادعو الاللہ دعوت ورکم اللہ جانب تا غلا بصیرت پا بصیرت بانے نو بصیرت اصل کی دزڑ رنا تا ہوئی بصیرت سے ہوئی یو بصارت تے یو بصیرت تے نو بصارت دستر کو رنا دا بصیرت دزڑ رنا دا
علی بصیرت انا و بصیرت مانیم زو و امن اتبانی او اغا سوچ ما سر دے و سبحان اللہ اپاکی دا اللہ تعالی و ما انا من المشرکین و نعمت دا مشرکان سخا و ما ارسلنا من قبلکا وما ارسلنا من قبلک انوڑے گلی منگا مسکستانا الا رجالا مگر سڑی اس دا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بانے اغی اعتراض کو کہ انسان اب پیغمبر باید چی فرشتہ بھی پیغمبر باید چی فرشتہ بھی نو تو انسان ہے تسنگ پیغمبر کے دیشی سورہ تغابن اتوشتم سپارہ دا آیت نمبر 15 شپگو گورا نشپگ ذالک دا کفر دا کافرانو دے وجو بینہو کانت تاتیم رسولہم چرات للبدوی تا پیغمبران دوی بالبینات پواز بیانونو فقادونو دوی بوی ابشرو یادوننا آیا انسان با منگ تا گائیڈنس را کئی زمانگ دا گائیڈنس دا پارا فرشتہ پکار دا ٹھولو کافرانو سوی چې انسان به گائیڈنس راکړي نو موږ له څوک پکار ده فرشتہ یعنی باید چې پیغمبر الله تعالی فرشتہ را لېږلی وي انسان نه وی را لېږلی فقالوا بشر یادوننا فکفرون دوی کافران شو وتولوا امخوال بس دا دوی باندې باعثو چې انسان پیغمبر نشي کېدی چونکه دا انسان دی لہذا موږ نه منو انسان دی ټول پیغمبران سره دغه معامله شوه فکفروا وتولوا واستغنى الله دای کفر کو مخو گردو واستغنى الله او الله تعالی ته نوم ځان دی پروا کړ صحیح چې چلو هل ویډیو والله غنی الحمید الله تعالی بے پروا دے حمید ال تعریف مستحق دے حمید د تعریف مستحق دے سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 94 او 95 وما منع الناس ان يؤمنوا انه من کړي خلق د ایمان راړو چې کله راغې دوی ته هدایت الا ان مگر صرف دی یوې خبره ان قالو چې دوی بدعاوي ابعث الله بشر رسولا آیا خدای بشر په حیثیت د پیغمبر لګره دی او نو وې اس امکان نشته چې انسان د پیغمبري الله تعالی وایي دا د هغه په لار کې یو لوی هندرنسو چې انسان څنګه پیغمبر کې دی شي لہذا ایمان راوړل فرشتہ پکار دا نو الله تعالی فرمایي چې احمقان په دې سوچ نه کوي چې پیغمبر خو رول ماډل پیغمبر سي رول ماډل د انسانانو لپاره انسان رول ماډل کې دی شي فرشتہ نشي کېدی ځکه فرشتہ هغه تقاضا لري چې کوم د انسانانو تقاضا وي قل تورتو آیا لو کان فی الارض کچروے پزما کے ملائکتن فرشتے یمشون مطمئنین چوسے دے مستقلا یسکنون دائما کچروے پزما کے فرشتے یمشون مطمئنین چوسے کول دائما لنزلنا غلیم یقین المم بنادل کرو دویتا من السمائے دا آسمان ملکن فرشتہ رسولا پیسیت پیغمبر چونکہ دزمه کې استوګن فرشتي نه دي انسانان دي نو د دې وجه ما دوی ته پیغمبرم انسان لګره دي الله تعالی فرمایي دا خدا عقل تقاضا ده چې پیغمبر بلګیای دوی ته به ډیمانستریشن کوي فرشتہ ډیمانستریشن نشي کولای ځکه هغه تقاضا نه لري هغه فرشتہ د انسان د پاره رول ماډل نشي کېده هغه خوراک کوي نو چې لري د خوراک تقاضا نو د خوراک په تقاضا نه لګوي هغه سکاک کوي نو چې د سکاک تقاضا لري نو د سکاک په تقاضا نه لري صحیح تقاضا به صحیح هغه ودونه کوي نو چې ودونه نه کوي نو پاغین نه کويږي خرڅول غسل کوي نو پاغین نه کوي ځکه دا بڑے کر کې نشته دا پنه الله تعالی فرمایي باید چې د انسانانو لپاره رول ماډل هغه څوک چې ټول د نیچرل ډیمانډز وي خو دې ټرانسپیرنٹ کی د نیچرل ریکوایرمنټس وي
اوس دا نه چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خواهشات وو، دا ټول خواهشات وو، خدای څه کړو؟ ترانسپیرنٹ کړو، صاف او شفاف کړو چې پراپر طریقې د پوره کولو سره، چې پراپر طریقې د پوره کولو سره چې الله تعالی قانون مات نشي. الله تعالی فرمایي چې په دې باب کې صرف پیغمبر رول ماډل کې دی شي، فرشته نشي کېدی. نو واپس خپل سبق وما ارسلنا من قبلك الا رجالا انو لګلی مونږه مخکستانا الا رجالا مگر انسانان نوحي الیهم چې مونږ به وحی کوله دوی ته من آل القرى د استوګنو دغه شارونه، یعنی داسې انسانانو چې ما د اسمان نه راکوز کړو، هغه نیټیو انهیبیټنټ اف دیٹ ویری ایریا، دغه علاقې خپل استوګنو د دې خلکو کزن بو، د دوی وراره بو، د دوی اکابو، د دوی عزیز بو، د دوی رشتہ دار بو، هغه ما پیغمبر جوړ کړ. سوره النحل 14 پارہ کې آیت نمبر 2 وما ارسلنا من قبلك انو لګری مونږ مخکستانا الا رجالا مگر نارینا، یعنی انسانان، نوحي الیهم بوحی کول دوی ته. اوس الله تعالی وای ما خو خبر درک چې پیغمبران همیشه انسانان راغلي دي. دغه جواب باید چې د دوی د پاره شافی جوابي، خو کدی بیا هم په دې خبر ورکولو نه مطمئن کیږي، نو ورته راځي د دې يهودو نه سراو د مولیان نه پته پوزو کې چې استاد پیغمبران څوک فرشتي وي. فاسالو آل الذکر، نو تپوسو کوي آل الذکر د دانشور خلقنا ان کنتم لا تعلمون، کتا سن پويږي بیر دانشور خلقنا د پوهانو نه پته ولګوي، دا غي په خبره باندې فیصله وکړي. نو غي به ورته وایي چې دا ټول پیغمبران څو دا انسانانو. واپس خپل سبق وما ارسلنا من قبلك انو لګلی مونږ مخکستانه الا رجالا مگر نارینا په حیثیت د پیغمبر، نوحي الیهم مونږ به وحی کول دوی ته من آل القرى د اهل د شارونا افلم یسیروا فی الارض، آیا دوی نگر زما کې فینظروا حتی چوغوري کیف کان عاقبۃ الذین، چې سرنګ یو انجام دا خلق من قبلهم چې مخکې دوی، ولدار الاخرته اخامخا کور د اخرت خیر للذین اتقوا، دا بهتر دی چا د پاره چې تقوا اختیار کړی دا. افلا تعقلون، آیا پس تاسو عقل نکوئ؟ حتی اذا استیأس الرسل، تر دې پورې اذا استیأس الرسل چې نا امید شو پیغمبران د ایمان د کافرانو نه. دغه تولیکا چې نا امید شو پیغمبران د ایمان د کافرانو نه، دا نه چې نا امید شو پیغمبران د الله د رحمت نه. د الله د رحمت نو صرف کافر نه امید کیږي، مسلمان نه امید کیږي. نو لا یأس من روح الله الا القوم الكافرون. سورہ زمر سلی رشتہ پارک ہے. آیت نمبر 53. قل یا عبادی الذین اتوا، پیغمبر چې الله تعالی وایي چې یا عبادی او زما بندگانو، الذین هغه بندگان اسرفوا علی انفسهم چې ډېر زیاته کړي په ځانونو خپل باندې، ډېر ګناهونه کړي دي. دغه بندگانو ته وایا چې الله تعالی وایي
چې لا تقنطوا من رحمت الله، منا امید کېږئ د رحمت د الله تعالی نه. دلته الله تعالی منا وکړه د خدای د رحمت نه امید کېدل، دا د مسلمان شان نه دی، دا د مسلمان. او کله چې انسان کې نا امیدي راشي د به همت شي، د اعصاب جواب ورکړي، د اعصاب جواب ورکړي، نو دی یا مرشي یا سودای شي. موږ سودای وایو نو یا مرشي یا سودای شي. نو که مرشي نو مصیبت ده، او که سودای شي یا خو د معاشره لپاره هم یو مصیبت ده. صحیح. نو دی وجه الله تعالی همت ورکړي، حوصله ورکړي، خرج ورکړي چې دا خو دنیا ده. عرب وایي هذه سنت الحیات، دا د ژوند پروسیجر دی چې تکلیفونه به راځي، کله به خیر، کله به بدی، کله به روغي، کله به بیماری، کله به جاب وي، کله به نی، کله به بزنس کې ګټي، او کله به بایلې. پښتو کې او په فارسی کې ضرب المثل دی چې هر روز عید نیس کې حلوا خورت کسه، چې هر ورځ خو اختر نه چې خلک بالواګانې خوري، نو کله کله چې حلوا پخېږي، روزانه خلک حلواګانې نه پخې. نو معنا دا ده چې کله به خوشحالي وي او کله به غم وي. یو شعر دی اردو کې، دا غیرم به شعر خو چارڅه دی، خود میں مسئلہ ہے کہ جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. یو طرف ته دنیا کې لګي تبلیغ لګيږي د خوشاله محفلي، بل طرف ته خلک خزان راځي غم وي. صحیح شو. جہاں بجتی ہے شہنائی وہاں ماتم بھی ہوتا ہے. چا باندې غم وي، چا باندې خوشي وي، څوک په ښه حالت کې وي، څوک په بد حالت کې وي. صحیح. مزدار الله تعالی فرمایي چې تاسو گویا نا امید کېږئ بنا. دغه سورہ یوسف کی آیت دی. آیت نمبر 8 اندغه صورت یعقوب علیہ السلام خپل زامنو ته وی چې یا بنی او زامنو زما اذهبوا لا شی فتحسسوا. کلو معلومه کوي، تحسسوا معنا کلو معلومه کوي. مونږ پښتو کې ورته اشکال معلومه کوي، مونږ ښکاله وایو درکه وایي. فتحسسوا من یوسف، کوشش کوي د مندو د یوسف ادرور داغ. ولا تیأسوا، امنا امید کېږئ من روح الله، د رحمت د الله نه. روح اصلیت کې دغه وګوره، روح دا د هوا هغه چپې ته وایي چې تعالی خوشحالي او خوشبوئی راوړي، چې تعالی سره راوړي خوشحالي او نو رحمت چې کله د خدای وشي نو سړي باندې خوشحالي هم راشي، خوشبوئی هم شي، سړی تر تازه شي. صحیح. لا تیأسوا من روح الله، چې منا امید کېږئ د رحمت د الله نه. انه لا یئس من روح الله، تاکي سرنا امید کېږئ د رحمت د الله نه الا القوم الكافرون، مگر قوم کافران. نو اوس پته ولګېده چې نا امیدي د رحمت د الله تعالی نه دا گویا د کافرانو شیوه ده، دا د مسلمان شیوه نه ده. مسلمان باید چې ځان له همت ورکړي، ابل مسلمان ولا همت ورکړي. دا مونږه تعزیت ته ولیدو، حالانکه اوس بنده مرش، هر څوک چې مرش، پلار، مور، رور، خور، خزه، خاون، زوی، لور، څوک چې مرشو، دوست، کزن، تر، اکا. صحیح. نو مونږه درې ورځې شریعت کې مسنون طریقه ده چې خلک دې راځي او تعزیت ته کوي، خلک دې راځي تعزیت ته کوي. نو تعزیت مختلفې طریقې وي، سپرا پر طریقې داس نشته. یعنی مقصد دا دی چې دا غمزده کورنۍ دا لګه دا غمې په شاشي او دوی لږ کرج وته ملاو شي، چې دا غمزده کورنۍ چې غمې په شاشي او سوشي لږ حوصله ورته ملاو شي، ادی د نا امیدۍ شکار نشي. دی د نا امیدۍ، ځکه د نا امیدۍ شکار شو، مثلا پلار مرشو او بچو هغه باندې نا امیدي رااله، بس یې فلانه تباه شو، فیملی تباه شو، نو باید چې اوس موږ ورته ورشو نه بچي. بالکل نه. دا دنیا ده، دا الله نظام دغه رنګ چلیږي. د خدای فیصله وه ستا پلار مړ شو یا د مور مړ شو، دنیا به روانه ورزیم. دا ټول ستا ترونه دي، دا ټول دی که اگر چې څوک یې پته نه لګي، خدا خبره سره پاره کوي چې ته همت پیدا شي چې کله چې دغه د اعصاب شرنک نشي. که دغه د اعصاب شرنک شو بیا هغه اعصاب پم کېږي نه. صحیح. که دغه د اعصاب شرنک شو نو اعصاب بیا پم د دې وجې شریعت اسلامي کې دا دي چې بس څنګه د چاره مر خبره ته ملاو شو نو فوراً یې فیملي سره رابطه وکړه. صحیح. چې هغه شرنک نشي،
ځکه هغه شرنګ شو نو بیا اعصابو کې ژوند نه پیدا کیږي رګونه چې وزن مړ شي بیا ژوند کیږي نه خبره ده کړه دی وجه خو بعض اوقات چاته بر وخت دا کارج ور ملاو نشي بس هغه یو غم سره داسې شرنګ شي خلک وایي ډیر ذهین سره نه وایي ډیر ذهین سره اوس ځین کار نه کوي نو تاسو را بلګیاو اجداني څنګه خیر صحیح یا با بس فکر بل ځای اذا الله سبحانه خوځي یا بسترګې درکړل فدروي چې اعصاب شرنګ دي صحیح نو دې وجه شریعت اسلامي کې دادي حالانکه اوس څوک مړ شو نو خو ما خو نه مړ کړي نه بل چا مړ کړي دي د چا فیصله ده دا الله مونږ ټول د شایو دا الله نو صلی الله چې شی واپس واغست نو زور سره پس جنگ کو چې نه وروي به یاسته دا چې مر راکړه دا ما سره صحیح نو باید څه سره وي چې بل دغه خدای فیصله ده نو بیا هم شریعت اسلامي دا وایي چې تو ورشه دغه مړی والا سره دای سره تعزیت وکا نو دا تعزیت د خدای فیصله باندې تصر غم زدګه اظهار کې نه تعزیت معنا دا ده چې د خلکو ته حوصله ملو شي نو دا عرب دي نو دوی لکه موږ شرم کې چې راشي او کینی او بیا وایي چې فاتحه ولولې نه بطري کو چې څنګه راشي چې څنګه راشي دا عربو مختلف طریقې دي څنګه عرب داسې دي چې هغه بس راشي او غمزده کس سره ملاويږي صحیح نو بس دا څنګه غاړه وسره ورکی نو ورته چې غفر الله له واعظم الله اجرك خدای دې غو بخشي خدای تعالی دې اجر درکړي بس لک سات کې د گاوی یو ګوټ کې صحیح ابد بیا پاتې نه بل بیا پاتې صحیح عرب داسې دي چې هغه څنګه راشي صحیح نو راتلو سره هغه لاس نه ملاوي بس را انور له کور مالک پاسي یا لوکل خلک شو سره ستړي مشو کی بس راشي یو ځای کی چې کینی نو بس دا ورته وای چې غفر الله له واعظم الله اجرك خدای دې غو بخشي خدای تعالی دې اجر درکړي یعنی باقاعده اهتمام نه کوي اوس دغه دا کلچر دی دا شی نه سړي دا کلچر دی دې باندې اعتراض نشته چې کلچر کې اوسه طریقه روانه تعزیت کولو نو بس یعنی دا درې ورځې تعزیت ته اوس دا خو معروفه ده چې سکیږي یو د مسلمان مړي لپاره د بخښنې دعا کیږي او دویم دا کوم چې پسماندګان دي هغه له حوصله ورکیږي صحیح نو بس څوک په دې طریقه کوي چې غفر الله له واعظم الله اجرك الله دې غو بخشي خدای تعالی اجر ورکړي او موږ چې راشو نو موږ سوایو دعا وکړي نو موږ اللهم ربنا اغفره وارحمه ولا تعذبه وجل جنة مسواه ومسوانا وسوده موږ صرف مړي ته دعا کوو اکور والا څه نه وایو صحیح بس اکور والا پر دغه کافی و چې زما پلار ته دعا وکړه صحیح یا بیا دا څه وایي چې لک تلاوت وکړو یا سم مسله وکړو ادا غینه پس په بلوچستان کې د پښتنو په سیمه کې چې کله تعزیت تلرسي نو لمبه غیر ته نه راپاسي السلام علیکم بس تلرسي نو بس دا څنګه ټغره چولې کنه اچھا پیر پناشتي اکور مالکانم ناشتي لوکل خلکم ناشتي بس د ملمانه چې داسې دوی مال ته کې چې کم ځای ځای صحیح نو بس کې نه اول خو ستړي مشي طبيعت خیا جهاني تخي الطاف تخي ستاسو طبيعت خله کور کې خله فلان فلان صحیح بیا وی دعا وکړه نو بس څنګه دعا وکړه نو بس کوم د کور مالکان چې ای بیا داغه نه پتر پاسي نو به ورته ستړي مشي نو دا ټول شی نسري کلچر دی نه زمونږ طریقه خدا دا چې مونږ درې ورځې مسلسل یعنی د درې ورځې مسلسل د کور غمزده خلک چې وي هغه خپل ډیره باندې ناشتي سبانه ناشتي مونږ ورته وجره وایو څوک له چوک وایي زمونږ د قام مشترک دی حالانکه دا یو سړي ځان خپل مستقل ځای قوم وي او یو د قام وي مشترک نو د قام مشترک یا خدا سي چې ډیره جوړ کړی یا بیا مسجد وي یا ډیره جوړ کړی یا بیا مسجد وي نو اوسه قام مشترک ځای چې هغه کې ټول خلک ناس ټول قام والا مشران وسلام ناس دي قام والا مشران او مين غمزه کول والا هغه ناس دي او خلک راځي درې ورځې مسلسل صحیح نو بس راځي او دعا کوي السلام علیکم نو لکه ځنن رالم بس دن صحیح سبب یعنی سلامت او غنی راځي دغه خلک زیرا زی چې چا زیات تعلقي نغدره د مسلسل دي راځي دروازه نو بس درې مورد باندې ما سختن ډوډۍ خوري شي او ما ستل منځو شي وایي چې یو دعا وو الله تاسو ټول ډېر اجر درکړي خدای تاسو ډېر خوشاله کی تاسو مونږ سره د غم په دې موقع باندې شریک شوي الله تعالی تاسو مال حق خیر برکت واچي الله تعالی دې زمونږ خپلار یا رور یا تر یا کا یا مور یا څو چوفات دي الله تعالی دې وکړي جزاکم الله صحیح نو خلک رخصت شي هغه باقاعده
کم طریقہ د تعزیت چوي بس هغه یعنی هغه ختم شي. البته اوس کو څوک داسې وي چې بیا وروسته خبرېږي چې د فلاني دی پلار وفات او د فلاني مور وفات الله ځانه نو بس هغه راشي خو دوی په هغه اهتمام سره ناس نه دي نو هغه راشي څوک راځي دې خبر ورکړي چې مېلمان راغلي نو بس دوی بیا راشي کوي. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا او په دې پیښور ښار کې خدای ډېرې نه نو بس پدا لارو کې غټنا جوړي د دوی لارې په قرون میس کې نه کې غټنا جوړي څنګه ده. وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نولي غلمو مسكستانا الا رجالا مگر نارینا نوحی لیمون بوحی کولا غیتا من آل القرآن دا شارو دا خلقنا افلم یسیرو فی الارض آیا دوین گردزما کے فینظرو حتی چو گوری کیف کان عاقبت الذین چه سرنگو انجام دا خلق من قبلیم چه مسکر دوینو ولدار الاخرہ اخام خاکور دا آخرت خیر للذین اتقوا بہتر دیا چار پارا چه غی تقوی اختیار کریا فلا تاقلون آیا تاسو حقل نکوئی حتی تردے پورے اذ استیأس الرسل چه نا امید شو پیغمبران دا ایمان دا کافرانونا وظنوا انهم قد كذبوا از دې پیغمبرانو یقین خاص شو انهم قد كذبوا چې د دوی تکذیب شوه د قوم طرفنا چې دوی بس په دې مطمئن شو چې دا زمون قوم په تکذیب کې اټ موست رسیدلی دي انتها ته ورسیدل او اوس د دوی د ایمان راوړو څه امکان نشته دای میک شور کا چې اوس امکان نشته صحیح نو دغه وخت الله تعالی فرمای امداد ورته دغه وخت راغی جاءهم نصرنا راغدوی تا امداد زمونگا فنجی من نشاؤ پس نجات ورکلیش آغا چاہتا چھ دمونگا ارادوا ولا يرد باسنا انشی واپس کول عذاب زمونگا دو قوم مجرمانونا لقد کان فی قصصهم تاکیق پنا وہ پکسود دوئے کے عبرتن دی پکسود دوئے کے عبرت لولی الالباب دا عقل خوندان لپارا ما کان حدیثا ندی دا کسیر دی یو خبر یفترا چھ دزان جوڑشی ولیکن تصدیق اللذی لیکن دا تصدیق دا کتاب دے بینے دے چھ مخکر دے قرآن راغلے و تفسیر کل شیئن تدا تفسیر دا ہر شیئ دے وہدن ہدایت دے ورحمت لقوم یومنون رحمت دا قوم دے پارا چھ ایمان راڑی. نوز خلاصہ دا صورت ابتدا کے دا چھ دا قرآن عربی دے دا پارا چھ عربو تے پوہ آسانی دویم خبره چې او پیغمبره د دې قران نه وړاندې تل علم وي د قران ته د علم مرکز جوړ کړي دریم خبره واقعه د یوسف علیه السلام چې دا صرف واقعه نه ده بلکې هیستوري ریپیټس اټسلف تاریخ خپل ځان دوهراوي نو لکه څنګه چې د یوسف علیه السلام پر ضد دا خپل رونو منصوبه تیار کړه دا اهل مکه هم تاسو سره دغه معامله کوي دویما چې کله مخالف تدبیر د هلاک کوي خود الله تدبیر د متعلقه بنده د کامیابی نو یقینا به تدبیر د الله کامیابی وي لکه د یوسف علی السلام باپ کې دا کامیاب شو ورنه خو کوئی ته د مړولو لپاره ورسره الله تعالی نه صرف دا چې نجات ولا ورکو بلکې دومره لوی کامیابی چې بادشاہ یې کړ ورلوی کامیابی چې بادشاہ یې کړ. بل خبره چې کله یوسف علیه السلام ته
قدرت میلاو شه په دې ورونو باندې ناغه معاف کړل نو دا ته هم چې کله قدرت میلاو شو پیغمبره نو دا خلک بیا معاف کا او واقعي پیغمبر علیہ السلام فتح مکہ کې دغه چلو ټول معاف کړ د یوسف علیہ السلام قصه کې یو خبره ده چې شریر خلق ہمیشہ د مکر و فریب منصوبے جوڑے پوہان خلق باغی بار دیر ایموشنل کی گی نا خپل کار چلے یو ولی عموماً او د مکر و فریب معاملہ اللہ تعالیٰ تو اس پاری لکه یعقوب علیہ السلام وکړه بل خبره چې کله مکر فریب د بنده په عزت باندې هم حمله ور کیږي خود چا چې عقیده په خدای په خی اللہ عزت محفوظ کی لیکن یوسف علیہ السلام باندې خزه حمله اوله شو یو خزه نه بلا ډېرې خزه خو خدای عزت محفوظ کو بلا خبره چې قید و بند تتلل جیل تتلل دا څه کار نه دی خو چې مقصد لوړ وي او عزت په محفوظ کیږي نو بیا جیل تطلق محبوب کار دے یوسف علیہ السلام خدای نه وغوښتل چې خدای جیل میں کوخته کو چې د عزت او عقیده او عمل میں گڑبڑ نشي بلا خبره چې الله والا خلق هغه چې کوم ځای وي دینی خبره په ارث مقدم ساتي که پراحت کی وی که تکلیف کی وی آزاد وی که قید و بند کی وی خود دین خبره دا د هر سره مقدم ساتي چې سو ورته موقع ملاویږي د دین خبره کوي یوسف علیہ السلام ته جیل کې دوه کسان راغلل خوب اتنه تاسو یوسف علیہ السلام ورته نومبه د دین خبره وکړه بلا خبره چې دا د دین او د علم خبره دا سړي ته جیل کې عزت ورکی زه په خپل د جیلو کې پاتې شوم صحیح نو بس کوم دغه درسونه وموي صحیح نو دغه درسونه ورته دي بدا فائدہ وا چې ټول جیلیان اوبه د خدای په واسطه زموږ خادمان صحیح شو لګي اوبه چا به جن نن بزو غوښه پخو بیا غرمه ډوډۍ به وځای خو چا به نن موږ چرګان راغوستي صحیح پاکستان کې جیلو کې خلک ډېر خرچه کوي صحیح نو او چا به جن نن ماستان به حلوا پخو مې ټیک نه پخو به نه صحیح شو بیا داسه بوا چې سخت ګرمي بوا بيجي او بن شو صحیح نا غریبانو ایبا چادر ناغه اکی جوړ کو صحیح چې دا موږ استاد دی صحیح اجل کې غزم خلق خدای ته توجيهات متوجي نور ته علی فخ بشي نصي خدای ته توجيهات متوجي ټول دروازې باندې یو خدای ته دروازې کلاو کړی صحیح نو دا علمي او دینی خدمت داسې وي چې سړي ته په جیل کې ډېر عزت ملاوي شي صحیح بلکې د جیل سپرنټانو ایوه زما دومره ډېر احترام کو الله دې خوشحال ساتي دومره ډېر احترام وکړو کله به ویل ته موږ سره زموږ دفتر کې باندې چایسي نو به ټیک څه کوي درسو دراتل کله نو بات دې یوسف علیه السلام هم دا علماء چې یې ترشي د جیل کې اوسګار نه کینی دوی بس لګي خو درسونه کوي صحیح نه تل جیل کې صحیح خلکو اوسګاری نو کوم موقع ورته خدای ته کوم متوجي
زمونږ دعوت کار دومره ډیر چلیږي، خدای دې بشر له خیر ورکړي، بشر ډیر ښه چلی. دا جیلو کې دومره خلک مسلمانېږي چې موږ سره لټریچر کوي، دنه قرآنونه او دا مختلف کتابونه موږ دومره ډیر رالو، زمونږ ټولو زیاته خرچه دعوت ده. ځکه روزانه کم از کم موږ اتل لس پیکټ لیو نه باندې خو بلا خرچه راځي نه کتابونه اغستل او بیا باندې نو موږ چې بس اصل کار ده، اصل کار هم د قره په جیرو کې خلک متوجي بیا مسلمانان چې کومي په جیرو کې نو هغه یې ته پرابلم نه پیدا کوي، نو چې پرابلم پیدا کوي نو خلک ایته ګوري چې دا خو ډېر خلک دي، نو بس ایته یو موقع چې نو بس موقع ته ملاو شي نه ورته وای دا رسل دا اډرس ته دې اډرس تولیکا څنګه موږ نور په دین باندې دومره رېمه کوی نه بتاته لټریچر راوړي. بل خبره چې دا علم هی وی چې یو مسافر سره د بادشاہ هم نشین جوړ کی. یوسف علیہ السلام مسافر او اجنبی و د سلګونو ملر علاقه وطن سره او چا پیژندم نه څوک دی، خدای علم فهم د بادشاہ هم نشین جوړ کو، او نه صرف دا چې د بادشاہ هم نشین بلکې حسن تدبیر د یوسف علیہ السلام د بادشاہ مقام ته ورسو. او بل خبره چې صالح خلق د تکلیف په موقع پر دشمن سره هم زیاتې نه کوي بلکې احسان کوي ور سره. چې عمومي تکلیف راشي نو خپل دشمن سره هم زیاتې نه کوي، احسان کوي ور سره چې نه دا وخت دا زیاتې نه ده، دا ټول خلک په تکلیف دي. او بل خبره چې شریعت کې د لوړ مقصد د پاره حیله کول جایز دي، د لوړ مقصد د پاره حیله کول سټریټجی جوړول جایز دي. لکه یوسف علیه السلام سټریټجی جوړ کړه چې خپل روح بدن سره څنګه پاتې کړي، خصوصا چې څوک د چا د اذیتونو نه خلاصې نه د پاره سټریټجی جوړ کړه چې یو سړی د خلکو د اذیتو څخه خلاص شي. ها ما ذكرت لي دور التشاط لازم كيف داخله ها ما الناس تستفيد من الغمس اللي نه دا خو جائز کار ده، یعنی دې ته وګور چې مقصد عالی دی، دا مسلمان دی یا انسان دی، دا بچکی چې ماده دا هیله جوړه کړه هیله نه جوړه کړه. یعنی فار ایگزامپل اوس یو سړی دی په تکلیف کې اخته کیږي صحیح، او چې څوک پر فسید او ټارچر کوي او هغه ته نه تاسو کو چې ستاسو سره کوئی تعلق وو تا ته پته لري چرته ده تر پته ده چرته ده نو ته ورته ویل شي ډیره مده مخکې ده په فلاني ځای کې اتلس میاشتې مخکې ځای ورته وخایا چې اوس داګه نه 2000 میاشتې تللی ډیره مده مخکې ده په فلاني ځای کې استخدام خبر ده نو دا حقیقت ته خدای ته خبر ده دروغ نه وای ته به ته خبره خو تاسو خبر ورکې نه نور څه God knows where he is. نو دا سټریټجی چې پاره کې نیک پنه ګناه سره نه ګناه نه کوي او مقصد عالی وي چې سره ته تکلیف نه خلاص شي. بل خبره دولتګه چې دغه مخالفین کله کمزوري شي درته نه دا غي کمزوري ایکسپلایټ کول خبره نه ده، دا لوړ اخلاق نه دي. لوړ اخلاق دا دي چې سره وي بس دا زما مخالف اوس پرې وته بس اوس پرې دا مخالف اوس پرې وته ازمن پښتنو کې ضرب المثل دی وې په پریوتی باندې گزار کول دا دل سړي کار دی، په پریوتی گزار کول دا دل سړي کار دی. غیرتمن سړی چې د گزار پاچا کې ورته ولاړی نو په دمن د پښتنو دا ډېر خو اصول چې سړی ورته پرې وته نه بس نه اویدار نامرده کار دی، بس سړی پرې وته اوس پرې وته سړي باندې گزار کول دا سړي توپ کار نه دی. صحیح شو. او بل خبره دا سلطان صلاح الدین
رحمه الله صلاح الدین ایوبی رحمت الله علیه دغه مقابل جرنل چود کروسیډرز ریچارډ څه ریچارډ ناغالچ هغه بیمار شو په میدان جنگ کې بیمار شو صلاح الدین ته پته لګی بیمار دی ولې سره ډاکټر تنظیم نشته دې سره ډاکټر تنظیم نشته صلاح الدین د شپې دا رټن تر خپل ذاتی اچین ولا وو پر ذاتی ډاکټر نام تر بوته او هغه لور هغه متحیر شو صحیح نو ورته د زما ذاتی ډاکټر دی ورته ته زما دشمن دی او دشمن کو میدان کې دلته خو ستاسو ته هیلپ ضرورت صحیح او په میدان جنگ کې چې بیا هم جنگ شروع شو نو داغه اصل لګیدا چې درچ اصل لګیدا اصل پریوته دیم پریوته دې پریوته صلاح الدین سره خو به استاد دو اصول غلیدل صلاح الدین چې بجنګ کو نو په یو بده سور دوه بو سره استاد غلیدل صحیح کده اصل لګی نو چې زر باید بلتا تا ټرلس پر جنرالو چې دې زر بلته جم کیو خپل کار روان کی چې هغه سره لګید او اصل پریوته هغه هم پریوته هغه سره استرانو صلاح الدین او خپل اسور بیٹه کې صحیح هغه ورته د تسنګ کنه زموږ د دین تقاضا ده موږ پریوتی باندې گزار نه کوو موږ پریوتی باندې گزار نه کوو سره ځان ترانه کوم چې باندې جوان مردی بس او بل خبره چې باید چې مقام څومره لوړ سړی ته ملاوي شي نو چې سړی د الله مهرباني وګڼي خپل ځان ته ګوتونه نشي دا زما څه کمال دی یوسف علیہ السلام دا دومره لوی سړی ته جوړ شو پیغمبر خو او دنیا اعتبار سره لوی سړی ته جوړ شو ودا ټول دا الله مهرباني ده او بل خبره چې دا دومره تفصیلی قصه بیانول د پیغمبر د نبوت دلیل دی پیغمبر ته تسلی ورکول چې ته خو غواړې چې ټول خلک مسلمانان شي خو د چا مسلمانېدل ستا په خواهش نه دي د الله په مرضی دي او بل خبره چې پیغمبران ټول الله تعالی انسانان را لګلي دي او بل خبره چې پیغمبر کله د قوم نه مستقل مایوس شوی دی نو هغه ځای پیغمبر ته امداد راغله دی او قوم هلاک شوی دی او آخر کې دا خبره چې دا کیسه ګوئی نه ده دا کیسه د عبرت لپاره درس دی دا درس دی او دا قرآن دا د سابقه کتابونو تصدیق دی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى اصحابه اجمعين ربنا ارحمنا بالقرآن العظيم وذكرنا من القرآن ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وذكرنا تلاوته وانا الليل وانا النهار فالله خير حافظا وارحم الراحمين محبوب